عابد علي رور د پیښور نه دی دا سوال کوي چې ما نظر منلی چې زما دا کار وشي نو زه به یو دیګ پخومه. نو چې د هر څه منلی دی نو اوس هغه دیګ پوخ کړم او خپل رشته دار او خپل خپلوان کور ته راوغواړم په هغوی وخورم که نه جایز دی که نه او که څه طریقه وکړمه. عابد علي رور ستاسو د مسلې جواب دا دی که تاسو نظر منلی دی او ستاسو چې کم کار و هغه کار شوی دی نو په تاسو باندې څه چې منلی دي هغه شی په تاسو لازم شوی واجب شوی دی. څه به کوئ نو دا څنګه چې تاسو وایئ چې زه به خپل رشته دار راغواړم زما وروڼه خویندې مور پلار دي دوی به دغه خوراک وکړي څه چې مې منلی نو نه دا ناجایز دي. چې کوم شی تاسو منلی دی نو دا ستاسو اصول او فروع یعنی ستاسو مور پلار نیا نیکونه داسې په بره او داسې زوین وسې کړ وسې داسې په ښکته یا ستاسو یا په خپله یا ستاسو بیبي دغه د نظر شی خوړی نشي. ستاسو وروڼه خویندې تره ماما بچي هغې که د زکات مستحقي یعنی فقیران او غریبانانی نو هغوی باندې خوړی شي او په خپل اصول او فروع او په خپل او په خپله بیبي دا به نه خوري. دی وایي چې مونږ به څه کوو نو د دې خو اسان حل دی بالکل پردي غریبانان به وګوري هغې له به چې دا څه دې منلي هغې له یوسه که د پیسو په شکل یې ورکې او که دیګ دې منلی او دیګ دې پوخ کو د دیګ په شکل یې ورکې نو دواړه جیز دي او په خپله که ته یوه نوړی واغېسته نو دا ناجیز او دا د ګناه کار وکړو او د نظر هغه منښته چې کومه تا کړی نو هغه دې پوره ادایګي ونه کړه ستا نیمګړې غاړه بنده پاتې ده. په خپل مور پلار وروڼو خویندو باندې که دی یا مور پلار یا مالدار وروڼه خویندې په هغې دې وخوړ یا بچي دي که مالدار دي که غریب دي په هغې دې وخوړ غاړه دې بندېږي. ښه طریقه دا ده بهتره طریقه دا ده چې څه دې منلي لاړ شه او چې ته غریبانان وګوره چې د هغې د یو وخي د یو وخني او د زکات مستحقي نو دغه خپل د منښتې شی دا وله یوسه دعا به درته کوي الله پاک به دې خوشحاله لري.